اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې موږ په کومه موضوع باندې خبرې کوو نو هغه د زړه تکلیفونه دي یا هغه کسان چې کومو کسانو ته د زړه لکه د والونو مسله وي نو د هغې باره کې همیشه لپاره دا یاد ساتئ چې د کومو کسانو خوراکونه ډېر زیات خشک او ګرم وي، مطلب هغه لوبیا ډېره زیاته استعمالوي، کریلې ډېرې زیاتې استعمالوي، باټینګل ډېر زیات استعمالوي، بریاني ډېره زیاته استعمالوي، چرګوټي ډېر زیات استعمالوي، دا لسی ډېره زیاته استعمالوي، یا دې سره سره چټپټي تلی ہوئی او ترسکون سیزونه ډېر زیات استعمالوي. د هغې د وجې نه په وینه کې ټینګوالی ډېر زیات شي. چې په وینه کې ټینګوالی ډېر زیات شي نو چې کله زړه دا وینه صفا کوي په هغې کې طبي اصطلاح کې دې ته سودا وایي. نو چې کله ستاسو په وجود کې د وینې ټینګوالی ډېر زیات شي او هغه د زړه په ذریعه باندې هغه وینه صفا کیږي او دې کې ټینګوالی زیات شي نو د هغې نقصانات دا وي چې یو خو ستاسو هارټ بیټ د زړه رفتار ډېر زیات سیوا شي، بل په ګس طرف د زړه والا سایډ ته درد یا د ګیس د وجې یا د هغې د هغه ټینګوالي د وجې په هغه بالونو کې درد سټارټ شي نو دا هم د دغې وجه وي. او که چېرې تاسو ته د زړه تکلیف راځي نو په هغې کې دا یاد ساتئ چې د زړه تکلیف کله هم راځي نو ستاسو به په ګس طرف زړه سره تکلیف وي، د هغه ځای نه به هغه درد لاړ شي شاته ملا سایډ ته به لاړ شي، د اولو سایډ ته به لاړ شي او د هغه ځای نه به واپس تاسو ګس لاس ته راشي. نو د دې مطلب دی چې دا ستاسو ته د زړه دا تکلیف چې کوم دی دا سیوا کیږي نو د دې دغه ټیم کې احتیاطي چې کوم تدابیر وي هغه وکړئ او بهتره قهوه په دغه ټیم کې دا وي. دغه یاد ساتئ چې هغه ټیم کې زړه باندې بوج ډېر زیات وي نو عموما خلک وله پیپسي ورکي یا داسې کولا وغیره ورکي نو دا دې کې زهر وي. جوس هر یو ښه دی او کولا به یو هم نه ورکوئ او دغه ګرمو څیزونه به یې ساتئ. او بل دا دی چې د دې لپاره بهتره قهوه دا ده چې تاسو ادرک والی، شین لاچي والی او زیره والی د دې قهوه جوړه کړئ او دې سره هلکه شان اجواین ومچولی شي نو دغه قهوه که چېرې تاسو جوړه کړئ نو دغه درد او دغه تکلیف به کم شي. د هغې نه بعد تاسو هغه ډاکټر ته هر هسپتال ته هر یو ځای ته چې رسول غواړئ نو هغه تاسو رسولی شي. نو که دغسې تکلیفونه چاته وي نو هغه د دې څیزونو نه احتیاط وکړي، چټپټي څیزونه تلي څیزونه دا دې نه استعمالوي انشاءالله تعالی چې الله تعالی په خپل فضل ښه کافي کوي. که بیا هم چاته څه مسله وي هغه موږ سره رابطه کولی شي انشاءالله تعالی. الله تعالی په خپل فضل کوي. السلام علیکم.